أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. صدق الله مولانا العظيم. دا سورة البقرة دريم سفارة 282 آیت تے. دا اگد آیت تے او پدی آیت مبارکہ کی رب ذوالجلال د سود د حرمت او د بیع او اشراء یعنی غسطلو خرسولو مبارکی ذکر فرمائل دی. یعنی چې تاسو اغسطل خرسول کوئی پا هغی باندی گواهان کی نوی او لیکل کوئی دا. دا هغی مبارکی دا آیت اللہ رب العزت نازل کرے دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چه ہر کلا وائی چه ہر کلا اللہ پاک سود حرام کرو او روائک قرض او دی وائی چه زه گواہی ورکوم په دې خبره باندې چې هغه قرض په نیټه باندې وي په تحقیق سره الله رب العزت حلال کړی دی هغه او سود الله رب العزت حرام کړی دی. دارنګې الی اجل مسمى کې علماء مفسرین لیکلی دي چې د یو وخت مقرره پورې اغستل خرڅول یعنی چې وخت د هغې مقرري ځای د هغې مقرري جنس د هغې مقرري او لیکلو والا مقرري یعنی دا اوه شرایط چې کوم دی په هغې کې ذکر شوي دي د احنافو مذهب باندې. یعنی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب او مسلک باندې دا شرایط د اغستلو او خرڅولو په باره کې چې کوم دی ذکر شوي دي چې دا اوه شرایط پکې وي نو هغه به د سود نه پاکي او که په دې کې یو شرط موجود نه وي نو بیا به هغه ربا وي یعنی سود به وي. یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو آمنو چې ایمان مراوړی دی اذا تداینتم په هغه وخت کې چې معامله کوئ تاسو بدین په قرض سره الی اجل مسمى تر نیټې معلومه پورې فاکتبوه پس ولیکئ هغه تاسو. یعنی هر کله چې تاسو څه معامله کوئ لندین کوئ نو هغه او د هغې معاملې گواہ چې کوم دی هغه مقرر کړي او ولیکئ هغه نیټه چې په دې وخت کې به چې کوم دی مونږ دا قرض ادا کوو یا په دې جنس سره چې کوم دی مونږ دا شی اخلو یا خرڅو. یعنی د هغې ټول تفصیل چې کوم دی هغه تاسو په کاغذ کې ولیکئ او دا لیکل ستاسو لپاره بهتر دي. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل او باید چې دی ولیکي په منځ تاسو کې یو لیکونکی په انصاف سره ولا یأبا او منع دی نه کوي کاتب لیکونکی د دې ان یکتبا چې خو ولیکي کما لکه څنګه چې علمه الله د علم ورکړی الله تعالی د لره فلیکتب نو دی دې ولیکي هغه ولیملل الذي علیه الحق او باید چې اقرار دی وکړي هغه کس علیه الحق چې په دوی حق ولیتق الله او ویریږي الله نه ربه در خپلنا ولا يبخس منه شيئا
او ندی کموی له دینا حق د دې حق نه هیڅ یو څه یعنی څنګه لین دین تاسو کو هغه شانتي به کوم دی تاسو د هغې مطابق لیکلو کوي او هغه به په هغه جنس سره په هغه طول سره په هغه ناپ سره او په هغه څیز سره چې کوم دی واپس کوئ هېڅ کمی به پکې نه کوئ. فإن كان الذي عليه الحق پس کو هغه څوک چې په د عليه الحق هغه قرض فإن كان الذي عليه الحق پس کو هغه څوک چې وي په د هغه قرض سفیها چې عاجز وي دی یا ضعیفا یا ډېر زوړ وي یعنې بوډا وي او لا یستطیع او یا طاقت نه وي د دې ان یمله فلیملل ولیه بلا چې اقرار وکړي دی پس باید چې اقرار وکړي دی او واقدار له په انصاف سره واستشهدوا شهیدین پس حاضر کړي په دې کار شهیدین دوه ګواهان من رجالکم د سړونا د دوو سړونا یعنی مسلمانان فإن لم یکونا پس که نو دا دواړه شهیدان یعنی گواهان رجلین سړي فرجل وامرأتان پس یو د سړی وي وامرأتان او دوه د ښځې ممن د هغه چانه ترضونه چې خوښوي من الشهداء له گواهانو نه ان د دې خبرې تدل احداهما کچری هیر کی یوله د دواړو ښځونه فتذکره پس یاد بکړي احداهما یوله د دواړو نه الاخرى بلې ته ولا یأبى الشهداء او منع دې نه کوي په هغه وخت کې اذا ما دعو چې دی راوغوښتلی شي یعنی خفه کېږي دې نه ولا تسأموا او ان تکتبوه او مخه پکې له دې نه چې به ولیکو دا قرض صغیرا که لږ وي او کبیرا او که ډېر وي الی اجل مسمى تر نیټې د هغې پورې دا لیکل ستاسو چې دي ذلکم اقسط عند الله دا لیکل ستاسو چې دي په انصاف دي په نزد د الله باندې و اقوم للشهادت او ډېر محکم دی د پاره د ګواهۍ و ادنا الله ترتابو او دیتا چې و ادنا الله ترتابو او ډېر نږدې دي دیتا چې نه به شکمن کېږي تاسو الا مگر ان دې خبرې نه تکونه تجارتا حاضرتا دا معامله ستاسو سوداګرۍ حاضرتا لاس په لاس تدیرون بها چې ګرځوئ بینکم په منځ خپل کې فلیس علیکم پس نشته دی پتاسو باندې جناح هیڅ ګناه الله تکتبوها د دې خبر چې اون لیکي هغه واشهدوا او گواهان اذا تبایعتم په هغه وخت کې چې خرڅول کوي ولا یضار او دې ضرر دې نشي رسولی کاتبون هغه لیکونکي ته ولا شهید او نه هغه ګواه ته وإن تفعلوا او کو وکړو تاسو دا کار فإنه فسوق بكم پس بشک چې دا کار ګناه دی په تاسو واتقوا الله او یریږئ تاسو د الله نه ويعلمكم الله او ښوونه کوي یعنې د احکامو تاسو ته الله والله الله تعالی چې دی بكل شیء علیم په هر څیز باندې عالم دی وإن کنتم او کیئ تاسو علی سفر په سفر باندې ولن تجدوا کاتبا او بیا مو نه موندلو لیکونکي فرهان مقبوضه پس ګاڼه ده چې اغستې شوي وي فإن امن بعضکم پس که باور وکړو بعض ستاسو بعضا په بعض نه فلیؤدي الذي اؤتمن امانته چې ادا دې کړي هغه څوک چې باور پرې شوی وي یعنې امانت د قرض ولیتق الله او باید چې ویریږئ له الله نه ولا تکتموا الشهاده او مه پټوئ تاسو ګواهي ومن یکتمها او هر چا چې پټه کړه دا ګواهي فإنه آثم قلبه پس بېشکه دی چې دی ګناهګار زړه د ده والله الله تعالی چې دی بما تعملون علیم او دی پوهه دی په هغه څیز باندې چې تاسو یې کوئ یعنې د دې
گواهی پټولو بارک علما فرمای ګناهګار د زړه د دو ځکه چې په ټولو اندامونو کې د ټولو نه بهترینه ټوکړه چې کوم دی هغه زړه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو په بدن کې یو داسې د غوښې ټوکړه ده چې هغه صحیح وي. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. او تاسو پوه شئ په دې خبره باندې خبردار شئ چې هغه ټوکړه د غوښې چې دا هغه زړه دی. نو چې زړه د زړی صحیح نو دی به د ګناه کار نه کوي، او چې زړه یې خراب وي، زړه کې نفاق وي، زړه کې چې کوم دی کمزوري وي د ایمان، نو بیا به دی ګناه کوي. نو دا ټوله معامله چې کوم دی د قرض په ورکولو کې، د قرض په اخیستلو کې، دارنګې د سیس په خرڅولو کې، په اخیستلو کې، په بیع شرا کې، یعنی تاسو ګواهان کېنوئ او تاسو چې کوم دی دا په یو کاغذ باندې لیکئ چې دا ستاسو دپاره په اسانتیا سره چې کوم دی د قرض وصولۍ سبب جوړیږي او تاسو چې کوم دی یعنی نزا طرف ته چې کوم دی لاړ نه شئ. الله رب العزت دې موږ ټول له د عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. کریم الله زموږ د محنت په خپل دربار قبول او منظور ګرځوي. کریم الله دې نه یا الله دې د دې نه ټول انسانیت ته خیر ورسوي. یا الله ملک پاکستان کې چې کوم وبا ده، یا الله د هغې نه زموږ حفاظت وکړي، د تمام عالم د تمام انسانانو حفاظت وکړي. یا الله د مسافرو حفاظت وکړي. یا الله په ډکو منګولو سره مسافر خپل وطن ته یا الله په خیر و خوشحالۍ سره په عافیت سره راولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا رب.